future and definite tense. Today in this video we are going to learn about future and definite tense. ګرانو کدونکو نن په دغه ویډیو کې به مونږه د مستقبل په اړه زده کوو. نن په دغه ویډیو کې به مونږه د فیوچر ټینس په اړه زده کوو. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې خبرې کوو او مونږ وایو زه به ډاکټر جوړېږم په مستقبل کې I shall become a doctor. هغه به استاد جوړیږي. He will become a teacher. زه به تاته لس ورځې پس رینګ وکم. I shall call you after 10 days. 15 ورځې پس به اختر وي. هغوی به په چکر راځي وغیره وغیره. نو ګرانو کتونکو کله چې هم مونږه داسې قسم لا سینټنسز استعمالو، کله چې مونږه هم داسې قسم لا جملې استعمالو، نو بیا صرف او صرف مونږ ته د فیوچر اینڈ ډیفینټ ټینس ضرورت دی. نو او بالکل ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به مونږه د څه داسې قسم له سینټنسز د څه داسې قسم له جملو طریقه زده کوو چې هغه ستاسو د انګلیش ویلو لپاره ډیره زیاته مهمه ده، چې هغه ستاسو د انګلیش ویلو لپاره ډیره زیاته crucial ده. So dear friends, I don't want to waste your time more. Just here we go. نو بس ګرانو کتونکو که چېرته څوک هم درنه تپوس وکړي چې فیوچر اینڈ ډیفینټ ټینس یا سمپل فیوچر ټینس مونږه ولې زده کوو او کله چې زده هم کو نو بیا دغه ټینس مونږه د څه دپاره استعمالو، نو صرف او صرف ورته وایئ د فیوچر اینڈ ډیفینټ ټینس is used to describe an action that will happen in the future. مطلب دا شو چې فیوچر انډیفینټ ټینس یا سمپل فیوچر ټینس استعمالیږي چې وضاحت وکړو، چې بیان کو یو کار چې هغه به په مستقبل کې کیږي، په راتلونکي وخت کې به کیږي. په اسانو الفاظو کې ګرانو کتونکو فیوچر انډیفینټ ټینس مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې مونږ د فیوچر په باره کې، کله چې مونږ د مستقبل په باره کې خبرې کوو، لکه څنګه چې مونږ په دې اگزامپلز کې وکاته. خو ګرانو کتونکو که چېرته اوس مونږ له په رایټینګ کې د فیوچر انډیفینټ ټینس د سینټنسز ضرورت راشي، نو بیا به مونږ لیکو څنګه، یعنی په یو ایسے کې، په یو پیپر کې، په یو لیټر کې، لا په یو بل څه کې مونږ له د لیکلو ضرورت راشي، نو بیا به مونږ لیکو څنګه. خو ګرانو کتونکو او که چېرته مونږ له د سپیکینګ ضرورت راشي، یعنی مونږ له د ویلو ضرورت راشي، نو بیا به مونږ لیکو څنګه. نو هو بالکل ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به مونږ هم د ویلو او هم د لیکلو طریقه زده کوو، خو په یو داسې انداز به یې زده کوو چې انشاءالله تر مرګه پورې به دنه هم هیر نشي. نو ګرانو کتونکو د ټولو ناول پازیټیو سینټنسز زده کوو، یعنی مثبت جملې زده کوو په کومې کې چې یو کار کیږي، هغې ته ویل کېږي پازیټیو سینټنسز. فار ایگزامپل زما سره یو سینټنس دی او هغه داسې دی زه به خپله زندګي یو ورځ بدلومه، یعنی زه به خپله زندګي یو ورځ بدلومه، سبا به بدلوم، بل سبا، بله ورځ، میاشت پس، 2 میاشتې پس، کال پس، په راتلونکي وخت کې زه به خپله زندګي یو ورځ بدلومه. نو ګرانو کتونکو دا سینټنس چې مونږه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو، نو دې دپاره یو شارټ غوندې سټرکچر دی، یو شارټ غوندې فارموله ده چې د هغې په مدد سره مونږ دا سینټنس ډېر په آرام سره او ډېر په اسانه انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شو. یوازې دا نه، څومره چې هم د سمپل فیوچر ټینس پازیټیو سینټنسز دي هغه ټول مونږ په دې فارمولې سره انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شو. فارموله داسې ده د ټولو نه اول به مونږ سبجیکټ زده کوو، او سبجیکټ ویلی کېږي کارکوونکي ده، څوک چې په جمله کې کار کوي. زه امید لرم چې په سبجیکټ خو به تاسو پوهیږئ، ځکه چې یو ځلو ته خو مونږ ویل چې سبجیکټ هغه چاته ویلی کېږي څوک چې په جمله کې کار کوي. او په دویم نمبر فارموله وایي ته به لا ویل لګې د سبجیکټ نه پس، لا به شل لګې. او په دریم نمبر د ورب فرست فارم، لکه څنګه چې تاسو ته ما ویل دي د هر ورب څلور حالات وي، فرست فارم، سیکنډ فارم، تھرډ فارم او آی ان جی فارم. نو په دریم نمبر فارموله وایي ته به د ورب فرست فارم لګې او په آخره کې به ابجیکټ، یعنی په څه چې کار کېږي ابجیکټ به لګې. خو ګرانو کتونکو اوس خبره داسې ده چې فارموله کې وایي لا به ویل لګې، لا به شل لګې. نو اوس به مونږ ویل کوم ځای کې لګو او شل به کوم ځای کې لګو. نو په یاد ساتئ که چېرته زموږ څه سبجیکټ آی و لا وی و، یعنی کارکوونکی آی و یا وی و، نو مونږ به د هغې نه پس سم 10 شل لګو. خو که چېرته د دې نه علاوه نور سبجیکټس
هی او شی او ایټ او لا یو سینګولر نوم او یو سینګولر ناون د هغې نه پس به بیا مونږه ویل لګو. خو یو بله خبره ده که چېرته سبجیکټ آی و وی و هی و شی و ایټ و سینګولر ناون یعنی آل سبجیکټس دا او د دې نه بس مونږه ویل ولګاو نو بیا به څنګه وي. نو ګرانو کتونکو په یاد ساتئ دا هم ټیک ده، یعنی مطلب دا دی د آل سبجیکټس نه پس مونږ هم ویل لګولی شو. زمونږ سینټینس پې غلطیږي نه، خو صرف او صرف د آی او د وی نه پس چې شل استعمالیږي نو دا ګرامیټیکلی دا د شل استعمال دی. باقي په ویل باندې زمونږ سینټینس غلطیږي نه که چېرته مونږ د آی او د وی نه پس هم ویل ولګو. دا سینټینس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم زه به خپله زندګي یو ورځ بدلوم. نو د ټول ناول څوک به خپله زندګي بدلوي؟ زه. زما دپاره استعمالیږي آی او په دویم نمبر شل. لکه څنګه چې تاسو ته ما ویل که چېرته زموږ سبجیکټ آی و وي و نو موږ به بیا شل لګو. نو او بالکل دلته زما سبجیکټ آی دی، زه به شل ولګوم آی شل. او په دریم نمبر باندې د ور فرست فارم بدلول او بدلولو ته ویلی کېږي چینج. آی شل چینج او په آخر کې ابجیکټ مای لایف ون ډے. پوره سینټینس دا شو آی شل چینج مای لایف ون ډے، مطلب دا چې زه به یو ورځ خپله زندګي بدلوم. خو ګرانو کتونکو که چېرته د آی په ځای باندې زه اوس ووایم چې وی شل چینج اور لایف ون ډے، نو بیا مطلب دا شو چې مونږ به خپل زندګي یو ورځ بدلو. د آی په ځای مې وی ولګو او د مای لایف په ځای مې اور لایف ولګو. وی شل چینج اور لایف ون ډے، مطلب دا چې مونږ به خپله زندګي یو ورځ بدلو. یو بل اگزامپل به داسې وي، یو بل سینټینس به داسې وي هغه به یو کامیابه ډاکټره جوړیږي. فار ایگزامپل مونږ د یو جینۍ په باره کې خبره کوو او مونږ وایو چې هغه به په مستقبل کې په راروان وخت کې په فیوچر کې یو کامیابه ډاکټره جوړیږي. نو د ټول ناول هغه د هغې لپاره استعمالیږي شي او بیا ویل. زه به دلته ویل ولګوم ځکه چې دا سبجیکټ نه آی دی او نه وی دی، دا شي دی. نو د شي نه پس به زه ویل ولګوم شي ویل. او په دریم نمبر د ور فرست فارم بیکم. شي ویل بیکم ا سکسیسفل ډاکټر، مطلب دا چې هغه به یو کامیابه ډاکټره جوړیږي. پوره اگزامپل داس شو، پوره سینټینس داس شو شي ویل بیکم ا سکسیسفل ډاکټر، مطلب دا شو چې هغه به یو کامیابه ډاکټره جوړیږي. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بل اگزامپل ورکو، یو بل سینټینس هم زده کړو د پازیټیو سینټینسز په اړه. او هغه داسې دی زمونږ ملک به ترقي کوي په مستقبل کې، یعنی زمونږ ملک پاکستان به په راروان وخت کې په فیوچر کې ترقي کوي. نو د ټول ناول فارموله وایي ته ولګو زمونږ ملک. زمونږ د ملک لپاره استعمالیږي our country او په دویم نمبر باندې will our country will. او په دریم نمبر د ور فرست فارم progress، ترقی کولو ته ویل کېږي progress. our country will progress in the future. پوره سینټینس دا شو our country will progress in the future، مطلب دا چې زمونږ ملک به یو ورځ ترقی کوي. او ګرانو کتونکو که چېرته زه د 8 په باره کې ویم، زه ویم چې 8 will rain tomorrow. نو بیا د 8 will rain tomorrow مطلب دا شو چې سبا به باران وي. او که چېرته زه ویم چې 8 will rain the day after tomorrow نو بیا مطلب دا شو چې سبا نه او بل سبا به باران وي. خو که زه ویم چې سبا به واورې وي نو بیا د دې لپاره دا نه استعمالیږي چې 8 will rain tomorrow. د دې لپاره بیا مونږ وایو 8 will snow tomorrow. واورې ته ویلی کېږي snow او باران ته ویلی کېږي rain. نو 8 will snow tomorrow. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې نیګیټیو سینټینسز زده کړو او هغه هم د سمپل فیوچر ټینس، د فیوچر انډیفینټ ټینس. نیګیټیو سینټینسز هغه جملو ته ویلی کېږي چې په هغې کې یو کار نه کېږي. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو، موږ وایو زه به سبا هلته نه ځم، سبا به باران نه وي،
هغه به سبا نه راځي، یعنی نیگیټیو جملې چې په هغه کې یو کار نه کیږي. د نیگیټیو سنټنسز د ټرانسلیټ کولو لپاره به صرف او صرف مونږه د ویل نه پس یا د شل نه پس مونږه سبجیکټ ته به ګورو. که سبجیکټ نه مونږ سره آی وو لا وی وو نو بیا به د شل نه پس، او که سبجیکټ نه مونږ سره هی شي اټ یا سینګولر ناون نو بیا به د ویل نه پس مونږه ناٹ لګو. او باقی هم هغه د پازیټیو سنټنسز سټرکچر دی، هغه د پازیټیو سنټنسز فارموله ده. د ټول ناول به سبجیکټ لګو، بیا به ویل ناٹ یا شل ناٹ لګو. په دریم نمبر د ورب فرست فارم او په اخره کې ابجیکټ. خو ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ، بالکل غوږونه کولاو کوئ او لږ لږ رانږدې شئ. دا یو خبره بالکل په یاد وساتئ چې هیر کیږي دننه. که چرته مونږه د ویل ناٹ په ځای باندې وونټ وایو نو هم ټیک ده، یعنی د ویل ناٹ کنټریکشن فارم وونټ دی. او که چرته مونږه د شل ناٹ په ځای باندې شانټ وایو نو هم ټیک ده، یعنی د شل ناٹ کنټریکشن فارم شانټ دی. نو فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی د نیگیټیو سنټنسز، او هغه داسې دی ته به نه پیل کیږي کله چې ته سخت محنت وکې، یعنی ته به نه پیل کیږي په سکول کې، په یو امتحان کې، په یو بل څه کې. کله چې ته سخت محنت وکې نو د ټولو ناول سبجیکټ یو په دویم نمبر ویل ناٹ، یو ویل ناٹ فیل، یعنی د ور فرست فارم یو ویل ناٹ فیل اف یو ورک هارد. مطلب دا شو چې ته به نه پیل کیږي کله چې ته سخت محنت وکې. خو ګرانو کتونکو که چېرته زه د ویل ناٹ په ځای باندې ووایم چې یو وونټ فیل اف یو ورک هارد نو بیا هم مطلب دا شو چې ته به نه فیل کیږي کله چې ته سخت محنت وکې، یعنی د ویل ناٹ په ځای باندې وونټ. او ګرانو کتونکو که چېرته زه د یو په ځای باندې ووایم دی، یعنی زه ووایم دی وونټ فیل اف دی ورک هارد نو بیا مطلب دا شو چې هغوی به نه پیل کیږي کله چې هغوی سخت محنت وکړي. یو بل سنټنس به داسې وي، یو بل اگزامپل به داسې وي مونږ به په سعودي عرب کې خپل وخت نه ضایع کوو، یعنی په فیوچر کې به مونږ په سعودي عرب کې خپل وخت نه ضایع کوو. یو نیگیټیو سنټنس دی. نو د ټولو ناول وی په دویم نمبر باندې شل ناٹ، وی شل ناٹ، او په دریم نمبر د ور فرست فارم ویسٹ، وی شل ناٹ ویسٹ our time in Saudi Arabia. پورا سنټنس دا شو we shall not waste our time in Saudi Arabia. مطلب دا شو چې موږ په سعودي عرب کې خپل وخت نه ضایع کوو. خو که چېرته زه د وی په ځای باندې آی ووایم، زه ووایم چې I shall not یا I shan't waste my time in Saudi Arabia نو بیا مطلب دا چې زه به په سعودي عرب کې خپل وخت نه ضایع کوم. او داسې بلها سنټنسز. فار ایگزامپل یو بل سنټنس دی که زه ووایم چې سبا به باران نه وي، د باران په اړه ووایم پیشنګویي ورکړم چې سبا به باران نه وي په فیوچر کې نو اټ ویل ناٹ یا اټ won't rain tomorrow. It will not rain tomorrow یا it won't rain tomorrow. او مطلب دا شو چې سبا به باران نه وي. او که چېرته ووایم چې سبا نه بل سبا به دوند نه وي نو بیا دې لپاره استعمالیږي it will not fog the day after tomorrow یا it won't fog the day after tomorrow. او یوازې دا یو دوه اگزامپلز هم نه چې سبا به باران نه وي یا به سبا دوند نه وي. که د هر موسم په باره کې ویم، که زه د واورې په باره کې ویم، که زه د هوا په باره کې ویم، که زه د طوفان په باره کې ویم، نو صرف او صرف موږ به دغه ناون یعنی رین فګ دا به ګډ کوو او د هوا نوم د طوفان دپاره چې څه استعمالیږي دغه به استعمالو، زموږ سنټنس به بالکل صحیح راځي. او ګرانو کتونکو اوس راځي چې په دریم نمبر باندې د انټراګریټیو سنټنسز په باره کې هم زده کړو، یعنی د سمپل فیوچر یا د فیوچر انډیفینټ ټینس د انټراګریټیو سنټنسز په باره کې هم زده کړو. خو په یاد ساتئ انټراګریټیو سنټنسز هغه جملو ته ویل کېږي چې په هغې کې مونږ د
د چا نه پوښتنه کوو، د چا نه سوال کوو. مونږ ته د یو خبرې په باره کې پته نه وي او مونږ د هغې په باره کې بیا د چا نه پوښتنه کوو، سوال کوو، نو هغې ته ویل کېږي انټراګیټیو سینټنسز. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو، مونږ وایو آیا سبا به باران وي، آیا هغې به سبا راځي، آیا سبا به امتحان وي، آیا سبا به د سکول چوټي وي، وغیره وغیره. نو کله چې مونږ پوښتنه کوو نو دغې ته ویل کېږي انټراګیټیو سینټنسز. او د انټراګیټیو سینټنسز د ټرانسلیټ کولو لپاره به صرف او صرف مونږ د سبجیکټ نه ګس سایډ ته هیلپینګ ورب د سمپل فیوچر ټینس هیلپینګ ورب لګو، یعنی ویل او شل. دا به مونږ د سبجیکټ نه ګس سایډ ته راواړو او په دویم نمبر به مونږ د ویل او شل نه پس سبجیکټ لګو، په دریم نمبر د ورب فرست فارم او په څلورم نمبر باندې ابجیکټ او ساین اف انټروګیشن. او هم په دغه سټرکچر به مونږ د سمپل فیوچر ټینس انټراګیټیو سینټنسز ټرانسلیټ کوو. فار ایگزامپل زما سره یو سینټنس دی، آیا ته به سبا سکول ته راځې؟ یعنی زه یو خپل ملګري ته، یو خپل دوست ته، لا یو بل چاته وایم چې آیا ته به سبا سکول ته راځې، نو د ټولو نه اول ویل، څنګه چې مونږ وویل چې په سټرکچر کې وایي چې د ټولو نه اول به یا مونږ ویل لګو لا به شل لګو. نو هم هغه د پازیټیو سینټنسز شان د ویل او د شل یوز دی. که سبجیکټ زموږ سره آی وو یا وی وو نو د دې نه مخکې به مونږ شل لګو، خو که چېرته د دې نه علاوه سبجیکټ سو نو بیا به د دې نه مخکې مونږ ویل لګو. نو دلته زموږ سره یو دی نو مونږ به ویل ولګو، ویل یو. او په دریم نمبر د ورب فرست فارم کم، ویل یو کم. او په آخره کې ابجیکټ ټو سکول ټومارو، ویل یو کم ټو سکول ټومارو. او مطلب دا شو چې آیا ته به سبا سکول ته راځې. یو بل اگزامپل به داسې وي، فار ایگزامپل که زه ویم چې آیا سخت محنت کامیابی راوړي، مطلب دا شو چې یعنی زه د چا نه تپوس کوم چې آیا کله چې مونږ سخت محنت وکړو یا یو بل څوک سخت محنت وکړي نو هغه کامیابیږي، هغه پسې کامیابي راځي. نو د دې لپاره د ټولو نه اول به مونږ ویل ولګو، ویل. او په دویم نمبر سخت محنت هارد ورک، سخت محنت ته ویل کېږي هارد ورک، ویل هارد ورک. او په دریم نمبر د ورب فرست فارم برینګ، راوړلو ته ویل کېږي برینګ. او په آخره کې سکسیس. پوره سینټنس دا شو ویل هارد ورک برینګ سکسیس. او مطلب دا شو چې آیا سخت محنت کامیابی راوړي، او مطلب دا شو چې آیا سخت محنت کامیابی راوړي. او ګرانو کتونکو اوس راځي چې په آخري نمبر باندې د سمپل فیوچر ټینس انټراګیټیو سینټنسز زده کړو، او بیا په آخري نمبر باندې لاړ شو نیګیټیو انټراګیټیو سینټنسز زده کړو، او بس بیا هم دا د نن دپاره کافي دی. یو بل اگزامپل به داسې وي، آیا مونږ به نن شپه میچ ګورو، یعنی ماسخوتن نه پس نن شپه آیا مونږ به نن شپه میچ ګورو؟ زه پوښتنه کوم. نو د ټولو نه اول شل، ځکه چې زموږ سره دلته سبجیکټ وی دی نو زه به شل ولګوم. په دویم نمبر باندې وی، شل وی. په دریم نمبر د ورب فرست فارم شل وی واچ. او په آخره کې د میچ ټونایټ. پوره سینټنس دا شو شل وی واچ د میچ ټونایټ. او مطلب دا شو چې آیا نن شپه به مونږ میچ ګورو. نو ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په پازیټیو، نیګیټیو او په انټراګیټیو سینټنسز باندې پوه شوي یئ. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د سمپل فیوچر ټینس پازیټیو، نیګیټیو او انټراګیټیو سینټنسز ډېر زیات اهم دي د انګلیش ویلو لپاره. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو د چا سره د فیوچر په باره کې روانې خبرې وکړئ، د چا د فیوچر په باره کې روان انګلیش ووایئ، نو بیا تاسو له سمپل فیوچر ټینس زده کول انتهایی اخم دي. نو په دغه وجه انشاءالله د دې ویډیو د کتلو نه پس به مونږ د سمپل فیوچر ټینس په پازیټیو سینټنسز، نیګیټیو سینټنسز او هم په انټراګیټیو سینټنسز باندې د پریکټس دپاره یو ځان له ویډیو جوړو چې انشاءالله په هغې کې به د 100 نه سوا اگزامپل سینټنسز وي. لکه څنګه چې تاسو ته ما ویل چې د انګلیش ویلو دپاره د فیوچر ټینس
د مستقبل په باره کې د خبرو کولو دپاره سمپل فیوچر ټینس ډیر اهم دی. نو انشاءالله زمونږ بله ویډیو به د اگزامپل سنټنسز وي په سمپل فیوچر ټینس باندې او 100+ سنټنسز به وي پکې. نو دغه ویډیو هم ستاسو دپاره ډیره زیاته کروشل ده. دغه ویډیو هم ستاسو دپاره ډیره زیاته اهمه ده. په دې کې به تاسو نوي وکیبلري زده کوئ او دغسې نوي سنټنسز به پکې زده کوئ چې د هغې سره به ستاسو لیسننګ کمپریهنشن هم سیوا شي، د اورېدلو قوت به هم سیوا شي، د اورېدلو مسلز به هم ټرین شي او دغسې په هغې سره به ستاسو نور هم پریکټس وشي. اوس راځئ چې په 4 نمبر باندې د سمپل فیوچر ټینس نیګیټیو انټراګیټیو سنټنسز زده کو او بس بیا هم دا د نن دپاره کافي دی. نیگیټیو سنټنسز، نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز هغه جملو ته وایي چې په هغې کې مونږ د چا نه د یو نیگیټیو کار، د یو نیگیټیو خبرې په اړه پوښتنه کوو. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو، مونږ وایو آیا هغې به سبا نه راځي، آیا ته به سبا سکول ته نه ځې، آیا مونږ به سبا میچ نه ګورو، آیا سبا به باران نه وي، وغیره وغیره. داسې بلها اگزامپلز دې ته ویلی کېږي نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز. نو زما سره یو سنټنس دی، فار ایگزامپل که زه ویم چې آیا هغې سبا نه راځي، یعنې زه د یو چا په اړه ستا نه تپوس کوم او زه ویم چې آیا هغوی سبا نه راځي، نو د دې لپاره صرف او صرف مونږ به ویل او بیا شل. په اول نمبر به مونږ ویل او شل لګو، په دویم نمبر سبجیکټ، په دریم نمبر د سبجیکټ نه پس ناٹ او په څلورم نمبر د ور فرست فارم او په اخره کې ابجیکټ او ساین اف انټاروګیشن. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم، آیا هغوی سبا نه راځي، نو د ټول ناول ویل، ځکه چې زما څه دلته هغوی دي او د هغویو دپاره دی استعمالیږي، نو زه به ویل ولګوم، ویل دی. او په دریم نمبر ناٹ، ویل دی ناٹ. او په څلورم نمبر د ور فرست فارم کم، ویل دی ناٹ کم. او په آخره کې tomorrow یعنی سبا. پورا سنټنس دا شو will they not come tomorrow او مطلب دا شو چې آیا هغې سبا نه راځي. خو که زه دلته د دې په ځای باندې ولګوم یو، یعنی زه ویم چې آیا ته به سبا نه راځې، نو بیا سنټنس دا شو will you not come tomorrow. مطلب دا شو چې آیا ته به سبا نه راځې. خو ګرانو کتونکو اوس راځئ چې نیګیټیو انټراګیټیو سنټنسز دا په یو بله فارموله باندې هم زده کړو. کومې ته چې ویلی کېږي سپوکن فارموله، کومې ته چې ویلی کېږي ایډوانس فارموله. او هغه داسې ده د ویل نه پس به مونږه ناٹ لګو، یعنی د ټول ناول به ویل ناٹ لګو، لا به شل ناٹ لګو. په دویم نمبر به سبجیکټ او په دریم نمبر د ور فرست فارم او په آخره کې ابجیکټ او ساین اف انټاروګیشن. خو تاسو ته ما ویلو که چېرته مونږ سره ویل ناٹ و نو د دې شارټ فارم مونږ ویلی شو وونټ. او بله مې درته دا ویل و که چېرته زمونږ څه شل ناٹ و نو د دې په ځای بلکل مونږ ویلی شو شانټ. نو فار ایگزامپل دا زما څه سنټنس دی، آیا هغه به نن سکول ته نه راځي، یعنې زه د یو هلک په باره کې تپوس کوم، لا د یو بل چا په باره کې تپوس کوم، استاد په باره کې تپوس کوم او زه وایم چې آیا هغه به نن سکول ته نه راځي، نو د ټول ناول په نیو فارموله کې فارموله وه چې ته ویل ناٹ ولګو، نو زه به ویل ناٹ ولګوم. او په دویم نمبر باندې سبجیکټ ویل ناٹ هی، په دریم نمبر باندې د ور فرست فارم کم او په آخره کې ابجیکټ ټو سکول ټوډے، ویل ناٹ هی کم ټو سکول ټوډے. او مطلب دا شو چې هغه به نن سکول ته نه راځي. خو که د ویل ناٹ په ځای باندې زه وونټ ویم نو بیا به سنټنس دا شي وونټ هی کم ټو سکول ټوډے، وونټ هی کم ټو سکول ټوډے. او مطلب دا شو چې آیا هغه به نن سکول ته نه راځي. او ګرانو کتونکو د نیګیټیو انټراګیټیو سنټنسز مونږ دوه فارمولې زده کړې، یعنی په دوو طریقو باندې مونږ د نیګیټیو انټراګیټیو سنټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کوو. اولنۍ فارموله اولډ میتھډ یعنی زړه طریقه وه، او دویمه فارموله نیو میتھډ نوې فارموله وه. نو اوس باقي ستاسو چوایس دی چې تاسو په کومه فارموله باندې ټرانسلیټ کوئ. او ګرانو کتونکو که ویډیو هم خوښه شوې وي نو بس هم په دې ځای ورسره ویډیو له یو لایک ورکئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش په پښتو کې په خپله مورنۍ ژبه کې او هغه هم صرف او صرف په 2 میاشتو کې زده کوئ، نو بیا
انګلیش په پښتو کې د زده کولو لپاره هم په دې زمونږه د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل آیکن بټن دباو کړئ ځکه کله چې مونږ نیو ویډیو اپلوډ کو نو د هغې ویډیو نوټیفیکیشن به د ټولو نه اول تاسو ته درځي او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یاستئ یعنی تاسو په پارټس آف سپیچ کې کنفیوز یئ ایکټیو وایس پیسیو وایس کې کنفیوز یئ ماډل وربس کې کنفیوز یئ 12 ټینسز کې کنفیوز یئ دغسې سپوکن انګلیش او څومره چې هم د انګلیش سره ریلیټډ ټاپکس دي په سوونو تاسو په دې کې په یو کې هم کنفیوز یئ نو بس تاسو د دغه کنفیوژن دپاره موږ ته هم صرف او صرف په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ وکړئ او انشاءالله زموږ نیکسټ ویډیو به ستاسو د کمنټ مطابق وي یعنی زموږ راتلونکي ویډیو به هم ستاسو به دغه کنفیوژن وي نو بس د ویډیو کتلو یو جهان مننه د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم د لوی الله په امان تھینک یو سو مچ تھینک یو